حدیث عائشة رضی اللہ عنہ قالت لما مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس وأعاد فأعادوا له فأعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس فخرج أبو بكر فصلى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين وكأني أنظر إليه تخطى عن الأرض من الوجاعة فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانك ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. دا حدیث هم د مخکې حدیثونو په شان دی خو دې پسې حدیث بیا هغې پسې حدیث هغې پسې حدیث نمبر 242 پورې ټول د یو مضمون حدیث دي چونکې دا تفصیل بار بار مخکې شوی دی نن به دا یو حدیث ووایو په دا میانځ کې دوه څلور حدیثه به نظر انداز کړو ځکه چې مضمون یې یو دی مقصد یې یو دی سوال یو دا پیدا کېږي چې امام بخاري دا روایتونه بار بار ولې نقل کوي څه وجه ده په دې کې او دا زمونږ مصنف کم چې جمع کول کوي د احادیثو دیم دا بیا بیا ذکر کوي حال لري یو مسله ده پکې اصل دارا چې کله د یو څیز مخالفت ډیر شي نو پکار راځي چې د هغې اثبات هم بیا 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 وکړی شي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د هغه حیثیت صحابه کرامو کې ډېر لوی دی لیکن بعض بدبختان دا وایي چې ابو بکر صدیق نعوذ بالله منافق و او دا وایي چې که زمونږ اختیار راغی په حرمینو باندې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر خوا کې دوه بوتان دي موږ به هغه وباسو او بوتان مراد ابو بکر عمر اخلي د صحیح احادیثو په خلاف کې د بعض خلقو دا رایه ده دا د ایران د حکومت رایه ده چې خلک هغې ته اسلامي حکومت وایي خمینی خپل کتاب کې واضح لیکلی ده او نور ټول خلق مونږه فرقواریت نه پیدا کوو لیکن کم سے کم دینی غیرت پکار دی چې کم صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د خپل ځان وروستو د امامت خلیفه کوي د مونځ خلیفه کوي نو د هغه په باره کې داسې بکواس به څوک واوري دا د اورېدلو خبرې نه وي لیکن انسان کله کله په خپل زړه جبر وکړي نو داسې قسمه خبرې واوري یې ولیکي یې بیان کړي ټول صحابه کرام د هغې په نیز باندې کافر او مرتد دي ما سوا د 5 صحابو نه کومه ته چې هغې 5 تن پاک وي دا یې مطلب دا دی چې دا 5 پاک دي او نور ټول ناپاک وو دا محدثین چې دا بیا بیا ذکر کوي نو هغې په دې وجه ذکر کوي چې موږ ته دا وضاحت وکړي چې کم خلک د صحابه کرامو خلاف خبرې کوي او خصوصا د شیخینو خلاف شیخین منې دوه مشران ابو بکر عمر دي شیخین لفظ چې راشي حدیث په کتابونو کې د هغې نه مراد سیدنا ابو بکر او سیدنا عمر او د حدیث په کتابونو کې چې شیخین راشي محدثینو په باره کې نو د هغې نه امام بخاري امام مسلم مرادي شیخین صحابه کرامو کې دوه دي تکا یو سړی چې د شیخینو په باره کې دا قسم نظریات ساتي نابسه د اسلام خیر خاشي
او سب هغه د اسلام دوست شي. دا واقعات بیا بیا یاد ساتل پکار دي. زمونږ نه مخکني مسلمانان چې وو د هغوی دا کوشش و چې په کورونو کې د صحابه کرامو نومونه کیږي او بچولخ. د هغې مقصد هم دا دی چې د صحابه کرامو ذکر خیر په هر کور کې موجود وي. که نور سړي نو کم سے کم چې نوم سړی یادوي که نه نو چې صحابي ورته یادېږي. اوس زمونږ نوی نسل ټول ډم شوی دی، پلاران او میندې ټول بس عجیبه دي چې ته فلمي ایکټر به ګوري د هغه نوم به ږدي. د صحابه کرامو نومونه نشته دی، د صحابیاتو نومونه نشته دی. که ته لوله د صحابي نوم کې دا ډېر زوړ نوم دی، زوړ خو دی لیکن دا د چا په خوله راغلی و؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک خولې نه یو لفظ وځي نو تا که هغه زوړي او که نه وي، د ایمان او د عقیدت په بنیاد خلک هغې نوم ته ښه ګوري. هسې عشق رسول چې هغې وایي د عشق نبي محبت چې پیدا شي نو بیا سړي کې سوچ وي. نو دې کې دغه یو پهلو هم دی چې منقبت د صحابه کرامو پکې ښکاره شي او خصوصاً د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. و دا حدیث دا شهرت درجې ته رسېدلی دی، ګڼ راویان دي د دې په هره زمانه کې. دې وجه نه دا حدیث یاد ساتل پکار دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کم صحابي په خپل موجودګۍ کې د مونځ خلیفه کړی دی نو دې کې اشاره ده دې طرف ته چې زمانه وروستو مشر به هم دی، سیاسی سربراہ هم دی، موږ چې ورته صدر وایو، وزیر اعظم وایو. دې کې اصل دغه خبره ده او د هغې خلکو خیال لای چې نه اصل حقدار سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ صحابه کرامو زیاته او که ابوبکر صدیق منتخب. دا بنیادی خبره ده لیکن زمون عوام هم دی نه دي خبر، علمات هم ځان بې خبره ساتي. هغې خلیفه بلافصل علی رضی الله عنہ ګڼي او مسلمانان اهل سنت والجماعت خلیفہ بلافصل ابوبکر صدیق ګڼي. خلیفہ بلافصل منے رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې سمدستی خلیفہ. د هغې په بانګ کې هم دغه الفاظ دي که نه، چا که د شیعو بانګ اورېدلی دي نو هغې وایي چې اشهد ان علی ولی الله وخلیفته بلافصل. هغې خپله عقیده داسې برملا ښکاره کوي او زمونږ مسلمانانو ته لا پته هم نشته جګړه پسې شي ده، جون ختم شي لیکن هیڅ پته ونه لګي چې صحابه کرامو ته خلقو څه ویل، په کم نظر یې ورته کتل. دا ځان ته مسلمانان وي او دې صحابه کافر مرتد ګڼي، وي هغه د حق نه محروم کړی دی. صحابه ظلم نه کوي، صحابه کرامو خو ټول کل عالم پرېښه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم منګولې مضبوطې کړی، هغې چې ظلم کوی او شرک په حال کې وي. نو بارکیف د دې احادیثو مقصد اصل کې دا دی چې د صحابه کرامو منقبت بیا بیا په مختلف اسانیدو سره مخې ته راشي. سید عائشہ فرمائی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار شو، هغه بیمار مات فیه چې پای کې وفات شو، فحضرت الصلاة د مونځ ټیم راغی، فاذن نو اذان وکړی شو. نو ویې فرمایل مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، دې ته د مونځ اهمیت وایي او دې ته د خپل خلیفہ اهمیت وایي چې مونځ دپاره څوک خلیفہ پکار دی. امام چې ځي نو هغه هم پکارداري ورځې لا دوله چې څوک انتخاب وکړي او اعلان وکړي د هغه چې فلان کې به امامتي کوي. که خپل اولاد یې وټي دا خپل اولاد نه وي نو بل څوک نه منتخب کړي. ایکې به فایده دا وي چې عوام به ای ته معلومه وي چې زمونږ مولوي صاحب شته که نشته، افلانې مقرر کړی دی، افلانې چې هغه مقرر کړو نو بل څوک به د هغه په موجودګۍ کې مونځ نه کوي. دې ته انتظامي کار وایي، دې کې به اختلاف نه کوي. جماعت کې د هر چا رائے نه قبلېږي، د جماعتونو کار خراب په دی دی چې هلته کې عوام مشران جماعت کې مشر امامي، د امام اختیاري چې هغه څه کوي ټیک ده، د قوم مشورې باعث ځونو کې، لیکن امام چې څه کوي نه ټیک ده، بس دا د هغه حکومت دی، د هغه اقتدار دی او د هغه اختیار دی. د ټایم تعین هم هغه کوي. بار خو د امامانو سره خلکو لوبې وکړه، حاجي صاحب به د امام ټایم تعین کوي، پلان کې صاحب به وایي چې مونځ مخکې کا مونځ وروستو کا، ته څه لپاره
امام ته خپل حیثیت نه معلوم، دا د امام کار دی چې مونږ به فلان کې ټایم کوو، بار به کوو که دننه به کوو، نور کېږو که سور کېږو، دا شی به څنګه استعمالو دا به څنګه استعمالو. دا د امام کار دی، د مقتدیانو کار دا نه دی. د مقتدی کار دا دی چې د جماعت خدمت وکړي، جماعت جوړ کړي، رنګي کړي، صفای کړي، جارو یې کړي، دغه نه کوي څه شی. او مشري غواړي هر یو سړی چې د جماعت کې مشر شم، منیټري نه کول پکار، د جماعت مشر امام وي، هر څه امام کوي، اشاره هغه کوي دا کار داسې وکړي، بس خلک یې کوي. د امام انتخاب دا د امام کار دی، دا چې امام راوس اوس د هغه اختیار دی چې څنګه هغه کوي نو کوي به. زمونږ عجیبه ذهن د امام له پیسې ورکوو، مونږ اړه ورله ورکوو، بیا زمونږ خیال لای چې زه صاحب نه به کېږي که نه، دیکې بل څه مرض نشته، دغه بیماري ده پکې. چا ته 100 روپۍ میاشت ورکوي، د خیال لای چې ما ډېر څه توره وکړه، په 100 روپۍ څه کېږي د میاشتې. که تا له یو سړی 100 روپۍ میاشت درکوي بالفرض، ستا به څومره ګزاره وشي؟ او ټول کلي کې څومره خلک ورکوي پیسې؟ مونږ خو الحمدلله د الله فضل دی، کرم دی چې تر اوسه امامتی باندې یو پیسه نه ده اخیستې او نه به انشاءالله واخلو. بلکې هغه سیری چې میلو شوی و مشرانو ته، هغه الحمدلله ما واپس کړې ده، 20 کاله به کېږي تقریبا. خو د علماو حالت ته چې ګوره ډېر ابتر دی، ډېر خراب دی. بعضې جوماتونو ته لاړ شي، هلته کې کاغذ باندې لیکلي چې پلانکي پلانکي ته دومره میاشتو پیسې پاتې دي. دا ظلم دی. امام غریب دی، پکار دی د هغه صحیح امداد وکړی شي، او د شرافت په طریقه. دا خو شرمول دی چې جی پلانکي ته پیسې دي، پلانکي ته پیسې، ولې پیسې دي؟ یو ماشوم چې کله سکول ته ځي نو د هغه پبلک سکول ته چلېږئ، تاسو فیس نه څنګه اخلي؟ خو چې کله د امام تا په ځان کېښودې پیسې، نو په وخت ورکوه که نه. دې ته مذاق وړاول وایي، د دین مذاق نه جوړاول پکار. هغه لکه خوراک ورکوې نو ښه صحیح طریقې سره ورکوه، کور نه یې راوړې مجمع کې کېده، کپړه پې واچوه، پټې کړه، دا نه چې هر سړی د هغې نه سترګې وبایي چې استاد له څه وړل. امام مونږ راغورځولی دی، د کسبي په نظر ورته هم نه ګورو. زمونږ د ذلت وجه دغه دی، امام ډېر لوی سړی. جومات کې چې څه کېږي هغه د امام په رایې باندې کېږي. دا نه چې زه هغه له څه ورکوم د خپله رایې به پې مناوم، دا غلطه طریقه ده. امام وي، کار د هغې چې هغه څنګه کوي هغه شانتې به کولی شي. انتخاب وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیدنا ابوبکر صدیق. فقیل له، هغه ته وویل شو، نورو حدیثونو کې تاسو اورېدل چې دا ویونکې سیده عایشه وه. هغې ویل زما پلار ابوبکر رجل اسیف، ډېر نرم دل انسان دی، د زړه نرمي ضروري ده. بعضې خلک یې هغه سترګو له چېرته اوښکې نه راځي، که پلار یې مړ شي نو سړی نه نرمېږي. دا سنګدل دی، سنګدلي ښه شی نه دی، انسان کې کمزوري پکار ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل یو نوسی ښکل کو، هغه سره یو سړی ناست و، نو هغه وایي زما خو 5-6 بچي دي، لیکن ما یو هم نه دی ښکل کړی. دا اوس دا نوی نسل ښه شروع دین ته راځي که نه. دا پخواني خو ډېر بېدینه وو، خپل بچی به یې لاس کې اخیستل عیب ګڼه، ماشوم به یې نه اخیست. دا ویدي دله شوی دی، ماشومان پې لوي. دا خو ټول بې رحمه خلق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زه څه وکړمه چې الله ستا له زړه نه رحم وباسلی دی. یو سړی خپل بچي سره مینه ونه کړي، لاډ پیار ونه کړي، څوک به ورسره کوي؟ د حالاتو نه متاثر کېدل د انسان کار دی. یو خبره داسې راشي چې هغه د جړایي نو انسان جړونی شي. شقاوت قلبي ډېره بدبختي ده. دا سړی الله ته هم نه جاړي. ګوره دا کم سړی چې دی په حالاتو باندې نه خفه کېږي او جاړي نه، دی الله ته نشي جړلی. الله هغه چاله څه ورکوي چې هغه ته جاړي، زړه مات شوي نو جاړي. زمونږ خلک دا کمال ګڼي، دا کمال نه، دا شقاوت قلبي ده، دا بدبختی ده. چې بعض روایاتو کې خو راځي الله نه چې غواړئ نو جړا کې وغواړئ.
او که جړه کې نشي غوښتی نو تباه کو د جړه شکل جوړ کړي. نو بهر کیف د زړه نرمي عیب نه دی، دا کمال دی د انسان دپاره. رافت قلبي دې نه رحم پیدا شي. کم سړی چې د هغه زړه سخت یا په چا نرمي نشي کولی، هغه نه د غریب غربا خیال ساتي نه د ګاونډي خیال ساتي، نه هغه ته احساس کېږي. دا بې احساسه خلک وي، په دې کې او ګټه کې فرق نه وي. په دې وجه د چا چې زړه سخت وي نو هغه ته خلک سنګ دل وایي، سنګ ګټې ته وایي. سنګ دل معنی ګټې په شان دی، هېڅ اثر نه قبلوي. دا کمال نه دی، کمال دی نرم دلی. هغې نه شفقت پیدا کېږي، هغې نه محبت پیدا کېږي، هغې نه د یو بل امداد پیدا شي. نو داسې عیب نه و. بکر صدیق اسیف و، نرم دل و، خو او ورته وي چې اذا قام فی مقامک، کله چې دی ستا په ځای کې ودرېږي، لم یستطع یصلی بالناس، نو دی به د خلکو ته مونځ ور نه کړی شي. ستا حیثیت به ورته ور یادېږي، جاړي به. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم خو رسول الله دی، هغه چې څه خبره کوي ځانه خو نه کوي، د الله طرفه کوي. واعاد فاعادوا له، رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا خبره وکړه، دی ورته بیا خبره وکړه. فعاد الثالثه، نو په درېیم ځل یې خبره وکړه. فقال ان كنا صواحب یوسف، دې وضاحت ما مخکې کړو چې یوسف علیه السلام ته زلیخې لاس اچولو، خینو کړي، جرم یې کړو. خو چې کله خبره ښځو کې مشهوره شوه نو زلیخې هغې له ډوډۍ وکړه. نو ظاهر کې خلقو ته دا ښکاره کېده چې زلیخې ډوډۍ کړې ده، او منځ کې هغې غوښتل ده چې یوسف علیه السلام حسن هغې ته ښکاره شي. یو دا خبره، یعنې زړه کې یو څه پټ کړي، ظاهر کې بل څه وویل، او ښځو ګوتې پرې کړې. و د هغې هم جدا مقصد و، د هغې مقصد دا و چې یوسف موږ ته مایل شي، موږ په ده مین یو. نو هر هغه څوک چې هغه ظاهري یو څه په زړه کې بل څه وي، هغې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم صواحب یوسف وایي. تا د یوسف د هغې ښځو په شان دی، زړه کې هم جدا خبرې دي او په خولې کې جدا خبرې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې خبر ورکړی شوی و چې دی دا خبره کوي نه ولې کوي. ابو رستاسو حدیث ویلو چې سید عائشہ خیال الله چې که زما والد صاحب جماعت کی منځ شروع کی او دې حالاتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شي نو خلک به دا وایي چې دا ډېر بدبخته دی. ګوره د په خلافت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، دا هغې په زړه کې یو یره دا راغلې ده پکې. حقیقتا داسې دا یا نه دا ځان له مسله ده، دا د هغې د زړه یره ده. مطلب دا چې هغې پړه کې دا خبره پټه کړې ده او ظاهر کې دا وایي. او چونکې دی کې سیده حفصه هم شریکه وه، دې پسې چې کوم حدیث دی کې سیده حفصه ذکر دی. نو دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمع صیغه وایي تاسو دا یې ښځو غوندو یې کوم چې یوسف سره خبرې کولې، هغې زړه کې بل څه پټول او ښکاره خبره ښکاره کولې بل څه. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، خلکو ته ووایه، ابو بکر له حکم ورکړی ووایه هغه ته فلیصلی بالناس، هغې خامخا خلکو ته لمونځ وکړي. فخرج ابو بکر فصلی، د وتلو طریقه تاسو مخکې اورېدلې وه چې په خپله نشه راتلی. صحابه کرام ورسره دي، یو خوا سیدنا عباس و ټوله لار باندې، او بلې غاړې ته درې څلور صحابه بدېدل را بدېدل. په دې وجه سیده عایشه د چا نوم وانغوست. فوجد النبی صلی الله علیه وسلم من نفسی خفا، رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل وجود کې خپل جسم کې لږه کمی محسوس کړه چې زما تکلیف لږ کم شو. فخرجا، نو بهر روت، یهادا بین رجلین، سهاره اغستله د دوو کسانو په منځ کې، د دوو کسانو سپورټ باندې یوې غاړې ته لاس یې بلې غاړې ته هغې را روان کړی دی. کانی انظر الی رجلیه، گویا که زه د هغه خپو ته ګورم، تخط عن الارض، هغه کرښې راخي په ځمکه باندې، من الوجع، وجع دردونو ته وایي. دلته مراد کمزوري ده، یعنې کمزور یې دومره و چې خپې نه شي اوچتولی، خپې راښکلې ځان پسې. د دې نه د جمع د مونځ اهمیت معلومیږي. مونږ به ورځ هم ویلي د خپل سمي مونځ مه کوئ، چې کله ستا خوښوي ته مونځ کوئ،
جمع سره مونځ کوه. ورکعوا مع الراکعین، مونځ د جمع کوي. دا ځان له مونځ چې سړی کوي دا د خپل سمې مونځ دی. دا مه کوئ. ځوانان هم دې مصیبت کې مبتلا دي، ډېر مشران هم دي. تاسو چې اوس وځئ نه صاحبان په مخې له راوځي ته دا ډېر ماشوم دی، نابالغه دی، بد لګي بنده. یو سړی چې د زمیندارۍ کار کې ډېر تکړه ښه سهار وختي وځي نو دې نه هم راځي که څه دي. خو مونځ سره شوق نشته اصل کې. د چا چې شوق وي نو هغه ځان له موبایل هم اخیستي ځان ته ټایم کړي. چاته یې ویلي مې چې که زه اوده شم پاتې شم نو ما ویښ کړی. په خپله هم کوشش کوي د وختي پاسېدو، هېڅ مسله نه وي. دا روژه کې څه چلي ټول خلک په وخت نه پاسي. نو روژه کې خو پېشمنۍ کول مستحب دي، که تا ونه که څه ګناه خو نشته. روژه کې که پېشمنۍ ونه شي څه ګناه خو نشته. یو سړی زړه نه کېږي سارې مالې پېشمنۍ کې نه دی خوري. چونکې پته ده ورته چې که نن زه اوږې پاتې شم نو ورځ به راته باندې ډېره ګرانه وي. خو په دې نه پوهېږي چې که د سهار مونځ مې ونه کړو نو قیامت کې به څه حال وي. ډېره سپکه خبره ده. یعنې موږ د دنیا د یوې ورځې تکلیف نشو برداشت کولی، او د قیامت په ورځ باندې د الله مخې ته زموږ جواب به څه نه وي هغه برداشت کوو. هغه اقبال، علامہ اقبال قومی شاعر دے زمون کا هغه وی کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری. تسار بھی خیدل تاسو څومره ګران دي. ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہاری پیاری. ما سره ستاسو کوم ځای مینه ده. که الله سره مینه وی که نه نو چا چې چا سره مینه وي د هغه په اواز لبیک کوي ول منډې وایي. ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہاری پیاری ہے. ستاسو خوب ډېر خوږ دی، الله باندې څه کوي. تم ہی بتاؤ کیا یہی آئین وفاداری ہے. تاسو د الله د بندګۍ اقرار کړی دی نو آیا تاسو وفادار بندګان یې؟ تو بے وفایي ده چې تا ته آواز کېږي د الله نماینده کوي حی علی الصلاة حی علی الصلاة، دوه ځله ورته ووایي مانځه له راشي. تو دنیا کے بخت یا خوب کے نو تا ته بیا وایي حی علی الفلاح حی علی الفلاح. کامیابی دار جماعت کې دی وخت بار کامیابی نشته، نجات نشته. دا موږ په بانګ پوهېږو نه چې بانګ یې موږ ته څه وایي. چې بیا ودې نه بیا ورته څه وایي الصلاة خیر من النوم. مونځ ګورې د خوب نه غوره دی. دوباره هم درته وایي الصلاة خیر من النوم. مونځ د خوب نه بهتر دی. دا ستاسو هم فریضه ده، تاسو خو پاسئ الحمدلله. خو چې کوم ملګري ستاسو داسې دي که نه هغوی دا خبره اوروئ دا بدښکاري بنده ګناهګاري. او مثال ولا ورکوي چې که تاله یو سړی مزدوري درکوي، یو کار وکړه، یو سړی تاله 1 روپۍ درکوي او بل سړي له کار وکړه هغه وي تاله 26 روپۍ درکوم. نو ستا په خیال چاله به ځي هغه 1 روپۍ ورله که نه. یو سړی چې ځان له لمونځ وکړي نه یو اجر دی، او چې جمع سره وکړي نو 6 اجرونه شو. دا هوښیارتوب دی که کمقلتوب دی؟ دا بېوقوفتیا ده، کمقلتوب نه دی. څه تکلیف میلاوېږي سړي ته. خو په ځای دی چې 15 منټه خوب وکړي نه به قربان کړي نور خو څه نشته. او د هغې طریقه دا چې ماسخوتن دی ګپ شپ نه لګوي که نه. ماسخوتن دی وختي وده کېږي. صاحبان 1 بجې وده شي نو دوی به 3 بجې او 4 بجې څنګه باسي؟ دا طریقه غلطه ده. روټۍ د ماښام وختي خورئ. ته دیارخان دی په شان ډوډۍ خورئ. دیارخان دی مونږ خوا کې اوسېدل، مونږ کور هلته وکړه دی مازدیګر ته نور اچوي، مازدیګر ډوډۍ خوري. خلک ورپورې خان دي. دا خندا کار نه، صحیح کار دی. ماسخوتن هغه ډوډۍ هضمه شوي او د هغې صحتونه هم ښه وي، ګیس یې هم نه وي او ماسخوتن ښه په ارام وده شي. زمونږ خلک ماسخوتن د مونځ نه وروسته روټۍ خوري، دله به خوب کله ورځي او دا به دی ازموي څه وخت. د خېټې دا شان ډک بډکه پاتې شي نه ولا خوب ورځي، کله وي غړمې سوځي، کله وي دا چل کېږي. ډوډۍ وختي خوره که نه. د ماسخام روټۍ که زړه ته نه کېږي مه خوره، او که خورې نو بیا وختي خوره. د دې لپاره چې د ملا سې ټایم کې هضم شي وي نو تاله به خوب ښه در شي او ډېر ښه په ارام به وده شي، سهار به وختي پاسي.
بار کې همون داغه اهمیت رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دا سمرا هم ده خپې ځان پسې راخی لیکن مسجد ترازی فراد ابو بکر دیکم تفصیل مخکې اورېدلو چې ابو بکر صدیق بغیر چا پیر نه قتل لیکن خلکو چې کله ډېر ډېر ټپار شروع کنا غو قتل چې صریخ دا روایتونو کې کمی زیادې وغوښتل ابو بکر ان يتاخر چې رستو شي فاوما الیه النبي صلی الله علیه وسلم ان مکانک نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته ویل په خپل ځای باندې ودرېږه ثم اوتی به بیا غرا واستې شګرځې نه شو حتی جلس الی جنبه تر دې چې داغه طرف ته کېناست فکان نبی صلی الله علیه وسلم یصلی امام او مقتدی دی وخت کې اوس ابوبکر صدیق امام هم دی او مقتدی هم دی اغا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو طرف ته کېناست نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی هغه مونځ کو و ابو بکر یصلی بصلاته او ابو بکر به داغه په شانتی مونږ کو دا موږ مخکې ویلو مونږ یو د امامان دوه دي او د ابو بکر صدیق رضی الله عنه عجیب حیثیت شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم واحد مقتدی هغه مقتدی چې په دغه ټایم کې هغه امام هم ده عجیبه نقطه را پدې کې دا الله داغه فضیلت ښکاره کوي کمال ښکاره کوي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ډېر لوی انسان دی والناس یصلون بصلاة ابي بکر او خلق وا مونږ کو په مونږ سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنہ تبار کم مرګري چې دا سونه اوري زمونږ نو هغه ته معلومه ده چې دا رستنی حدیثونه ټول یو شانتي لہذا موږ به بل باب شروع کوو دې کې نور صدا شي نشته دی چې انسان دا وي چې هغه ګنې مونږ پای پوه نه یو محض لفظي ترجمه ده نو پکار دی هغه خپل شاګردان ترې په خپل وکړي اقول قولي هذا استغفر الله